بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف په قوانینو کې ارشاد الصرف سبق نمبر 68 دی او قوانین شروع دي. قانون نمبر 2 دی د ثلاثي مجرد قوانین. قانون نمبر 2 دی او د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. دویم نمبر قانون دی د ضربنا قانون نمبر 2 یا ضربنا والا دویم قانون. د ضربنا دویم قانون یو خو دا نوم دی. دویم نوم دی توالي 4 حرکات والا قانون. توالي 4 حرکات والا قانون. د دې قانون خلاصه وګورئ جی. خلاصه د دې قانون خلاصه دا ده. د دې قانون خلاصه دا ده چې 4 حرکات. ګورئ حرکات ولې زده کوئ. زبر زیر پیش ته حرکات وایي. زبر زیر پیش ته حرکات وایي. یو چې زبري کنه هغه ته حرکت وایي. چې دوه شي کنه هغه ته حرکات مونږ وایو او که دوه نه زیات هغه ته مونږ حرکات وایو. نو اوس وایي چې 4 حرکات 4 زبر زیر پیش 4 حرکات مسلسل یو بل پسې پرله پسې په یوه کلمه کې جمع کېدل منع دي. قانون خلاصه سره چې 4 حرکات مسلسل په یوه کلمه کې په یو لفظ کې په یوه کلمه کې یو لفظ کې جمع کېدل منع دي. بالکل 4 حرکات چې پرله پسې یو بل پسې وي کنه نو هغې کې به یو ساکن کې که ساکن دی نه که کنه ساکن کول واجب دي لازمي دي لازم واجب دي. نو یعنی جایز نه دي چې په دې کې 4 واړه حرکات یو بل پسې مسلسل وي. ټیک شوه. بیا واورئ د دې قانون خلاصه دا ده چې 4 حرکات مسلسل په یوه کلمه کې جمع کېدل منع دي یعنی جایز نه دي. ټیک شوه. اوس درته وایي که حقیقتا یوه کلمه وي یعنی که بالکل یوه کلمه وي او که حکما یوه کلمه وي. حکما مطلب دا دی چې اصل کې دی خو 2 کلمې 2 لفظونه دي خو د ډیر نزدېکت د وجې نه د ډیر یعنی د ډیر شدت اتصال د وجې نه د یوې کلمې په حکم کې وي. حکما یوه وي خو اصل کې هغه 2 وي. حکما یوه وي یعنی د یوې کلمې حکم پې لګېدلی وي خو اصل کې هغه 2 کلمې وي. لکه اوس زه به راته ووایم ضمیر مرفوع متصل د خپل عامل سره بالکل متصل وي. خپل عامل سره خپل فعل سره بالکل لګېدلی وي متصل وي. د خپل فعل نه جدا کېدی نه شي. نو د دغې وجې نه دغې ته حکما یوه کلمه وایي. او حقیقتا وګورئ حقیقتا یوه کلمه لکه ضربت دی. ضربت د فعل ماضي 4مه صیغه ده. د فعل ماضي 4مه صیغه ده ضربت. ٹھیک شو. دا تا پکې د تانیث ته دا تا پکې د تانیث ته. نو دا اصل کې دی ضربت. وګوره په دې ضاد یو حرکت دی په را هم حرکت دی په با هم حرکت دی او تا ساکن ده. تا ساکن ده. نو دا 4 واړه حرکات په ځای باندې ضربته ویل. ګورئ دا 3 حروف باندې حرکات دي او دا یو تا ساکن ده. اوس که دا تم ته دغه کې که نه متحرک کې په دې تا باندې حرکت زبر یا زیر یا پیش راولي که نه نو د دې په ځای ضربته ویل دا منع دي. وګوره په دې ضاد باندې حرکت دی. ټیک شوه. زبر دی. په دې را باندې هم زبر دی. په با باندې هم زبر دی او دا تا دلته ساکن ده. ساکن ده. اوس که ته په دې تا باندې هم زبر وی که نه په دې باندې زبر وی نو دا بیا مسلسل یو بل پسې پرله پسې دا حرکات رالل. پرله پسې حرکات رالل. نو دا حرکات منی دي. دا حرکات سری منی دي. جایز نه دي. د کې یو ساکن کول لازم دي. واجب دي واجب. نو ګوره دلته پکې دا تا ساکن ده. نو دا اصل کې په حقیقت کې دا ضربت نه دی یوه کلمه ده. دې کې دننه هیه ضمیر خپل فاعل دی. ٹھیک شوه. دا تا پکې د فاعل د پاره نه ده. دا د تانیث علامت دی. دا د مؤنث علامت دی. ٹھیک شوه. نو حقیقتا یوه کلمه لکه ضربت دا حقیقتا یوه کلمه ده. د ضربت په ځای ضربته ویل او د جعفرون جیم عین دا عین ساکن دی. پرله پسې یو بل پسې حرکات نه دي. ګورئ په دې جیم باندې فتحه ده او دا عین ساکن دی او دا فا باندې بیا حرکت دی او دا اخیری را منون ده په دې باندې تنوین دی. نو وګورئ دا جیم عین فا او را دا متحرک تنوین دی پې. نو دا عین پکې ساکن دی. پرله پسې حرکات نشته.
دا عین پکې ساکن دی. نو اوس که ته د د عین په عین باندې د ساکن په ځای باندې ته فتحه واچې نو دا جایز نه دی. ٹھیک شوه. د جعفرون په ځای جعفرون ویل منی دي، جایز نه دي. ٹھیک شوه. نو دا زمونږ د ضربت په ځای باندې ضربتا ویل جایز نه دي، منه دي، دا منی دي، داسې منه ده. او د جعفرون په ځای باندې جعفرون ویل دا جایز نه دي. ٹھیک شوه. دا خو د حکمن د حقیقتا د یوې کلمې دا معنی شوه. او حکمن یوه کلمه لکه ضربنا، دا ضربنا نه دی، په دې کې دا ضاد را با دا فعل دی او دا نون پکې ضمیر دی، ضمیر مرفوع متصل دی، دا دی ضربنا سره متصل دی. نو ګوره دا دوه کلمې دي خو د یوې کلمې په حکم کې دي. دا اصل کې دوه لفظونه دي، ضربا یو لفظ دی او دا نون ضمیر دا بل لفظ دی. خو دلته کې دا د ډېر اتصال د وجې نه دا د یوې کلمې په حکم کې دي. نو ګورئ حکمن یوه کلمه لکه ضربنا نه تر اخره پورې، لکه ضربنا شپږمې صیغې نه واله تر د 14مې صیغې پورې، ضربنا، ضربته، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. نو تر ضربنا نه تر اخره یعنی ضربنا پورې په ټولو صیغو کې ضربانا په څلورو وانو په ضاد را با نون حرکات ویل او تر د ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا ویل دا منی دي. نو تا ته اوس وایي چې ضربنا تر ضربنا پورې مسلسل څلور حرکات ویل دا منی دي، جایز نه دي، ځکه چې دا ضربنا نه دی، ضربنا نه تر ضربنا پورې یعنی جمع متکلم پورې ټولې صیغې په اصل کې دوه کلمې دي. وګورئ په اصل کې څه دي؟ یو فعل ضربه او دویم ضمیر بارز. لکه په ضربنا کې نون دی، ضربته کې تا دی، ضربتما کې تما دی، ضربتم کې تم دی، ضربتی کې تی دی، ضربتما کې تما، ضربتنا کې تنا، ضربتو کې تو او ضربنا کې نا. دا وګوره دا نه. نو ګوره دا ضرب نه دی، ضرب دا ضربه دا پکې فعل دی او دا نه پکې ضمیر بارز دی، نه پکې ضمیر بارز دی، دا ضرب پکې فعل دی او دا نون جمع مؤنث والا نون چې دی که نه دا پکې ضمیر بارز دی. ٹھیک شوه. نو در هغه پورې دا ټول څلور حرکات مسلسل یو بل پسې ویل دا جایز نه دي. لکه اوس دا ګوره ضرب نه دی که نه، ضربنا، ضربنا. نو دا مونږ د دې اصل کې دی دا ضربتنا، ضربتنا. نو دې کې وګورئ یو دا تا د تانیث علامت شو او یو دا نون پکې د تانیث علامت شو، دوه د تانیث علامتونه په دې یو صیغه کې جمع شو. نو موږ به ته دا یو ختمه کړو، دا تام ته ختمه کړه نو دا موږ سره څه پاتې شو؟ ضربنا. نو ګورئ په ضاد را با نون څلور حروف دي او په څلورو وانو مسلسل یو بل پسې دا زبرونه دي، حرکات دي، حرکات. نو اوس په دې کې یو حرکت ختمول واجب دي، په دې څلورو حروفو باندې حرکات دي، په دې کې یو حرکت ساکن کول واجب دي. نو دا نون ضمیر نه دی، نون ضمیر دا نون جمع مؤنث یا نون ضمیر دا ځان نه مخکې حرف ساکن غواړي، نو دا به موږ ساکن کړه. نو دلته دا قانون جاری شو. د ضربنا دویم نمبر قانون، د ضربنا دویم نمبر قانون سره چې څلور حروف په یوه کلمه کې راشي، څلور حرکات په یوه کلمه کې مسلسل راشي، پرله پسې راشي، نو په دې کې دا یو حرکت ساکن کول واجب دي. نو ضربنا اخیری حرف نه دی، دا ځان نه مخکې حرف ساکن کول غواړي، نو دا به پکې اخیری حرف نه مخکې حرف به ته ساکن کې. ٹھیک شوه. نو ضربنا چې دی دا به ضربنا شي. او حقیقتا یوه کلمه هغې کلمې ته وایي چې واضع د یوې معنی دپاره مقرر کړي وي، یعنی لیکونکي مقرر کوونکي د یوې معنی دپاره دغه کلمه مقرر کړي وي. لکه د حرجه نه دی، د حرجه نه دحرجه شو، او اکرمه نه اکرمه شو. دال ح را جیم، دال ح را جیم څلور حروف دي، څلور وانو باندې حرکات دي. نو اوس پته په دې کې دا یو حرکت ساکن کې، نو دا ح پکې ساکن شوه،
نو دحرج شو او اکارامه دی څلور وانو حروف متحرک دي په دې کې دا کاف ساکن کول دا واجب دي نو اکرامه شو ټیک شوه دا حقیقتا یوه کلمه ده حقیقتا یوه کلمه ده چې یو لفظ دی او د هغې کې دننه خپل فاعل وي یا د یوې معنی دپاره مقرر شوی وي حکما یوه کلمه هغې کلمې ته وایي حکما یوه کلمه هغې کلمې ته وایي چې واضح د یوې معنی دپاره نه وي مقرر کړي واضح د یوې معنی دپاره مقرر کړي نه وي یعنی اصل کې یوه کلمه نه وي بلکې دوه کلمې وي د جدا جدا معنا لپاره مقرر شوی وي د جدا جدا معنی لپاره مقرر شوی خو د شدت اتصال یعنی د ډیر زیات نږدېوالي د وجې نه د ډیر زیات نږدېوالي د وجې نه د یوې کلمې په حکم کې وي لکه ضربنا دی ضربنا کې ضربه فعل او نون ضمیر دا نون ضمیر نون جمع مؤنث یا نون ضمیر چې دی که نه دې ته نون مفتوحه هم وایي نون مفتوحه فاعل دی دا ضربه پکې فعل دی دا نون مفتوحه پکې فاعل دی دوه کلمې دي خو د فعل د فاعل نه بغیر ګزاره نه کیږي د فعل چې دی د فاعل نه بغیر ګزاره نه کیږي ځکه دا حکما یوه کلمه شوه نو ګورئ دا ضربنا نه دی ضربه دا ضربنا دا ګورئ څنګه جوړ شوی و دا مونږ د دغه نه جوړ کړو ضربت د ضربت د صیغه واحد مؤنث غایبي صیغې نه دا ضربنا جوړ شوی څنګه ته جوړ شوی دی د دې اخره کې مونږ دا نون ولګو دا ضربت دی ټیک شوه دې سره هم دا نون ولګو نو ګورئ اوس یو د تانیث علامت دا تا شوله او بل د تانیث علامت دا نون شو نو په دې یو صیغه کې دوه د تانیث علامتونه رالل نو د ضربنا اول نمبر قانون دا دی چې دې کې به دا یو علامت د تانیث ختم کړي ټیک شوه دا نون ضمیر چې دی دا خو نه ختمیږي دا ډېر طاقتور دی نو دا تا به ترې ختمه کړي دا تا د تانیث علامت به ترې ختم کړي نو موږ سره څه پاتې شو چې دا تا ترې ختمه شوه نو موږ سره دوه درا با او نون پاتې شو نو سره څه پاتې شو ګورئ ضربنا ٹھیک شو اوس په دې کې د ضربنا دویم نمبر قانون جاری کیږي چې څلور حرکات مسلسل په یوه کلمه کې راشي دا یوه کلمه ده دا ضربنا یوه کلمه ده او په دې باندې څلور حرکات مسلسل رالل نو یو حرکت ته ختمول واجب دي نو موږ به دا ضربنا چې دی څلور حرکات پر ضاد باندې حرکت ته پرام حرکت ته په بام حرکت ته او په نونم حرکت ته یو بل پسې دي پر لپسې دي په منځ کې پکې یو ساکن نشته پر لپسې څلور حرکات دي نو موږ به د دې نون ضمیر نه مخکې حرف ساکن کو دا بام متحرک ده دا به موږ ساکن کو نو ضربنا نه څه شو ضربنا دقه شانتې دا د شپږمې صیغې نه واله تر څوارلسمې صیغې پورې دا قانون په دې کې جاری کیږي ضربنا نه څه شو ضربته اوس د واحد مذکر حاضر صیغه جوړه کړه ضربته درې واړه حرکات نه دي درې واړه حرکات څلور واړه حرکات مسلسل یو بل پسې راله نو د دې ضمیر نه مخکې حرف ساکن کړه دا با ساکن کړه دلته کوم د ضربنا دویم نمبر قانون لګي چې څلور حرکات مسلسل پر لپسې راشي یو حرکت ساکن کول واجب دي دقه شانتې ضربتما ضربه د فعل ماضي دا ګورئ ضربتما چې دی که نه وګورئ په څلورو واڼو په ضاد را با او تا او میم په ټولو باندې حرکات مسلسل یو بل پسې رالل نو دا قانون او قاعده ده چې څلور حرکات یو بل پسې مسلسل راشي نو یو حرکت ته ساکن کول واجب دي نو ضربتما کې چې دی دا با نه ده دا به ساکن کی دا بام ساکن کړه او دا تما ورسره ضمیر ولګو ضمیر هم ولګو ټیک شوه نو د ضمیر نه مخکې حرف مونږه ساکن کو نو دا اصل کې دا ضربه فعل دی او دا تما ورسره ضمیر مرفوع متصل فاعل دی نو د دې ضربه فعل د دې تما فاعل نه بغیر ګزاره نه کیږي د دې یو بل سره ډیر نزدېکت دی شدت اتصال دی یو بل سره ډیر زیات ملاویدل دي د دې دواړو یو بل نه ګزاره نه کیږي نو ځکه دا حکما یوه کلمه شوه نو په حکما یوه کلمه او که حقیقتا یوه کلمه او په هغې کې مسلسل پر لپسې یو بل پسې
څلور حرکات مسلسل رالل نو یو حرکت پکې ساکن کول واجب دي. دا د دې قانون خلاصه م وه او دا زموږ قانون دویم نمبر حل شو. کوم ملګری پې پوه شوي نه نو بیا په کمنټ کې ویلی شي، انشاءالله زه به بیا په واتساپ باندې پوه کړم. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.